هذا سبق يسوي رجال بمالك انها منسوخه بقول النفس دام بږي چې او بیا د خپل مړی سره ملکی نه سره کوي لیکن امام بخاری استاد وی چې او والمديري ابراهيم النخعي يقول السيد بعبده لعموم حديث الحسني ان ثم قبل عبده قتلناه فجبوا الى قتل الله قتل نو پدې یو آیت کې داش والعبد بالعبد مړی په قتل کې په بدل باندې نو پدې کې مفهوم عبد په قتل کې بدل د عبد مفهوم څه د حروف مقابل کې مقتل لیکن دلته مفهوم موافق سوی چې الګ د عبد په مقابل کې وځي خدا حروف مقابل کې خامخا قتل کا چې عبد واجب نو عبد قتل کړي نو د عذاب په مقابل کې نو مفهوم مخالف یو سوی موافق بل سوی موافق والو نو جګړه خلاص خذ بدل دخل نو خذ بدل د سړی کې په قتل کو کنه قتل کوای نه مفهوم دا ولی موافق سوی الګ خذ لا مرتبه چې خذونه کې خذ مړه کې خذ په وجلې کې دي شي نو سړی په خامخا خذا په بدل د خلق او خذا په بدل سړي خامخا موافق یو سوی مخالف نه مخالف پاتش نو موافق نو الته جګړه نشته د یو ځای کې جګړه پاتش لاندې مرتبه وایي امام بخاری ابراهيم النخعي علي المديني وایي د خپل مری په आवाज کې قتل ابو حنیفه اکثر یې نه او پردي مری کې به قتل کو ابو حنیفه او نور علماء کې سوي قتل کو شو نو دا بیا دلته چې آیت راځي نو تفسیر بیزایی اصل کې دا تخصیص لري او نه شي چې مفهوم معتبر دی کنه مفهوم د فرق اوس پیدا پړاو دا اصل کې په عربو کې د چلو چې بعض خانان مونږ مالدار مونږ چې تاسو سره ملک مونږ خون بهاده اګه تاسو مونږ سره ملک مونږ سره ملک چې اسلام راغی دي چې داخل اوس نه مو داخل خبره راکړه چې الکا څنګه الکه د یو په دې باندې وجدو مینا الحرب د مری په دې باندې آزاد مینا العبد بلا د خځه په دې باندې وجدو مینا الانسان قاتل اخذ انت په څه سمجھني قاتل به ته په هو سمجھني قاتل دې ته په څه سمجھني دا وې تدبیر وې ان حين دماغ مكان حيوان طول الاخر فاقسموا لقتل الحر من بالعبد والذكر المسلم مع الاسلام فحكم نو خبر خلاص نوې مسلې اختلافي خوشته لا یادو درې خو دې وخت څه ټول نه چې دې دلیل څه دی ودسي فمن عفي هغه شرط چې عفو اوس نورې مسلې امام ابو حنیفه وايي د قاتل لپاره د یو حکم دی قصاص یا غو خپلوان د مدرا پور چې عفو دي یو خلاص بشي او یا قصاص بل څه کار نشته شوافي خبر زموږ بل وایي چې نه بل حق مش نه مې کم وی پیسې ورکو او سره وي زه پیسې لرم نو کولای شي او مو نه پیسې په علل دي صلح وشي چې پیسې لرم چې نه کوي خپلوان امر قاتل وي زه پیسې درکو زه ځان نو ا دې نو پیسې راکړي شي شوافي ویل شي خپلوان د مقتول وي مو پیسې اخلو هغه نه ځان وځم زه خدای کوم دا وینا وځوي دا دي شوافي وکول شي دا صلح څوک چې هغه تعفو شي د جانب ضرورنا عفو من درګزر او څه شي سرورونه دي یو امام عام سرورونه دي خلاص دا سړی نو وجنما او دا خپي وجنم نه خبره پاتې صعب وو شو ډیرې کلګي بعد ورسه کوي بعد یې معاف شي صعب فتباع من الأول بس حكم سنة فتباع جزاء أو جزاء جملة فالحكم اتباع مثلا سشوا ورفسي كده خپلوان د مقتول ورفسي شي پدې قاتل پسې بالمعروف په معلومه طریقه الکه خپل بهاره کاوه څنګه راکې په معلومه طریقه یاته او کمې باندې اوس خپلوان د مقتول پدې مسقاتل ته وي وعداو اول کول دا طرفنا احسان تقصد دې به موږ په پیسو کې ټال وټول نه کوي دې به هم دغه څه کوي ذالک دا حکم تخفیف استقبال درفستاسونه ورحمت المهربان وای چې په تیر شي زمانو کې په يهودو کې خالص بدل په عیسایانو کې خالص کې دغه خون بهاور دوار کمانه احتضاب بعد ذلك چا چې خون بهاور روغ یو کړل اب بیا یې سره وجني
فله عذاب أليم دا پر عذاب درناک هم يكون باخلي هم دا کوي حدیث کې وایي زاغ سره نه معكم چې یو سره لا واقع نو قتل بعد خلاص اوس د قصاص فائدہ بیان ډیر وطن کې قصاص نشته چې اخبارات وایي پلان کې وطن کې فیصله وشولا چې پانسی بنئ پلان کې وطن کې فیصله وشولا سره هم له ځابل بلوي دا وړي په خبر سره به مړکی یو پلان کې خلک بوده ګوري پلان کې نه ته نه ګور چې سره وجو او دا به ذکر غوډه کېده اوس د دې فائدہ بیان ولا کوم کې قصاص حیات ستاسو لپاره په دې بدل غستو کې ژوند علماء لیکي چې په دې کې ډېر زیاتی مبالغه په مرګ کې ژوند مرګ کې ژوند دا په مبالغه ده او حیاتن کې تنوین د تعوذ دول ژوند خو خانه خبره یو سنی خبره چې قصاص نه سبا کوي د قاتل رور بوجنم د قاتل پلار بوجنم بیا داری لګي بلا مړي پکې یا حیات د مقتول لپاره نو د قاتل لپاره نو د مقتول لپاره چې قاتل په دې پوښ خامخامه وجني نو دې بیا قتل ولي کوي دې خو دې پای چې به مرشه زما ژوند دی ګرځم نو چې هغه پکې مرګي دې خپل نو حیات ته د چا لپاره د قاتل او د مقتول لپاره هم ولا شي د قبيله لپاره یا الباب ودا عقل خالص خونه الباب د لب خالص عقل خونه چې دا وهم شیبي او خلط نو سره نه چې دا چا عقل به کو صافي پدې کوي لعلکم تتقون دې برکت لازم شو چې تاسو متقیان شئ یا نیکان صالحان دي ګناه نه کوي یا ځان بچ کړي د قسم قتلونه اوس پکې د فوجداري مقدمه خلاص اوس پکې د مالیات خبرې کو دیوانی ده کوته باندې لیک دی پتا سو فرض دی پتا سو سو الوصیت كتب عليكم الوصیت لیک دی فرض دا کله اذا حضر احدكم کله چې حادث یو تن تصمم دا مطلب مراد عین مطلب اسباب د مراد او ان ترک خیرا په دې شرط باندې کله چې خیر په خوري مال نو کمال نو نشته سوګي مطلق مال او سوګي ډیر مال بعد حالت ډیر مال خیر معنی مال عظیم او ظهري وي نو سیمه شوت ما قل او کسره خیر مطلق مال ته یو دا شو سوګي ډیر مال سوګي حلال مال لکه چې خبيث دي مراد دوی ارباب حرام مال پاتې شي هذه لازم تقسيمه نه پردې مال تقسيمه چاوي حلال مال ته مراد دي چاوي ډیر مال ته مراد دي چاوي مطلق مال ته مراد دي ځین کتابونه په مطلق مال باندې خبره کو چې حلال به پردې نه ها کچر تما په جواری درستي په مسله درستي درېګه باغې هم قال وصيه كتبت نولي مې وصیت ورې مصدر دی یو خدا بل په مس کې فاصله ده دوا بل مؤنث سماعي دی حقيقي خو نه دی کنه نو كتب عليكم كتبت ونه مس کې فاصله څه دی مؤنث حقيقي هم نه دی چا لپاره د مورثه د خپل وخت احادیث کې راځي او خاف خلقو دار مو څه کېرو وصیت مال په پاتې کېرو وصیت اوس پکې د هر چا لپاره حدیث راځي ان الله اعطى كل ذي حق حقه على لا خبر شي وارث میراث شي بعض حضرات کوئی دا آیات منسوخ شي پچا باندې په یوسف څنګه منسوخ شي اخو دا نه وي من بعد وصیت خو د وصیت نه پس خو وصیت کوي ما ګورا مخکې مو لاله وصیت کو اوس هغه مو د حق ورکړو خبر مو کوله یو سره په ته اوپر راو په خپل سره چې اوپر راو نشو څه په حدیث سره کته خبر واحد دی ما امت منل دی گویا کې کلمه متواتر شوی دی بهر تقدیر دا اباج وی د دې آیت ترجمه مؤقد څنګه شو وصیت نه لازم دی او من بعد وصیت نه دې معنا دا چې وصیت هغه چې په قرآن کې وصیکم الله اق وصیت او نه آی مفسر دی چې کوم هلک منسوخ وي دا منسوخ شو چې کوم خلک وي مفسر دی پاره باندې نو دی منسوخ کوي نه غوړي ابن کثیر راضي چې دا ناشنا غوندي خبرې کوي دی څوک کوي
قد كان ذلك واجبا اخر القولين فصل الزلال رستو وكرازي لا يسمع الوالدين غيرهما الا وسيله ربي فانزل الله والعجب من ابي عبد الله محمد بن الرازي كيف حكى في وسيله ربي مسلمنا لا غير منسوخ ده مفصل رفاعه الموارث مالي نعم او شاوي چې کوم د میراث میلاوي دا مبارک منسوخ شو چې غیر وارث له لپاره منسوخ شو مولانا عبید الله سندي ویلا سماهم خلق لپاره دي چې منسوخ نه لسه دا مسله تیار دي میراث کو وسیله دي د میراث لپاره سلور موانع اختلاف الدين اختلاف الدار دوا او بل پکې قتل اول پکې ریق خو موږ به جوړه مریتوب لا رضات دې زوی مری دې د بل د اسمه مریتوب ریق یا قتل زوی یې په لري وجه عمدان یا ساوان یا سو دوشو دریم وطني بدل لري ځان احکام دي رجال احکام اختلاف الدار اختلاف الدين نو اذا مامور دا غیر مسلمان دا غي خلق زما دا وجه خلق چې زنه یې بس کېږي دا د خلکو جګړه څه مانع موجود نه راځي دا وایي زموږ د خلکو لپاره بعد تقدیر دا پکې یو خبر څه کوی دا منسوخ دی څه نه منسوخ نو ما تاسو اصول د نص مطابق خبرې کړې په نص کې ما خبرې کړې دا عليكم منسوخة قيل بالآية الموارث وقيل بإهداء وسيط وقيل بالإجماع قلت بل منسوخة بيوسف الله وحديث الله وسلم وبين الناس لقد السيولي لكن أغفى كلاوي منسوخ ندل لازم ما أقول دي غلط ثم هذا الحكم كان في يده ابن الإسلامي ثم نسبة الموارث كما قال ابن عباس وقال هذا والشريح مجاهد وغيره وقال أحمد إلى آخره وهذا الحديث يتلقى الأمة هذه القبول متوازي وسيك متواتر بل قباضي ده متواتر المتواتر كلا دغوي عملي وكلا متواتر سندي بالمعروف فإنصاف سر بعد او حقا على المتقين حقا ثابت يقينا فمتقيا او دلته فكذا محمد سبي خبر بلم بخا الوالدين والأقربين مور پلارزان لسړي خپلوان ځان لري نو واستل محمد چې متقی اقربین شامل مور پلار نه دي چې عاطف غیر کوي بلکې یو ځای مور پلار ته لازم خپلوان دي د مور پلار دي عزت وکړي لازم مور پلار زما خپلوان دي عاق دي خپل خپل پروت ویل شي د دې خدای جزئیات تعلق دي نه پکې فمن بدله چا چې بدل کړه وسه فتاویل عیسی مذکر مؤنث او مذکر بعد ما سيقصنا شغل فانما اسمه على الذي غنا بهغه شارع تبديل وان الله سميع الله اوریدون کې علیم او د وصیت کوونکی په ثابت شو په وصیت باندې اوس کار کوي دینه معلومه شو چې وصیت وکړي د قرضې وصیت کو جوړه کوي او تاوان به ورکړي شي فمن خان موسی یو سړی دی یریږي د وصیت کول یو سړی وصیت وکړو او د خاف من توقع علی چا چې معلوم دي د خاف من یریږي نه عمل هغه وصیت غلط کړی دا به څور کوي دا پلان کې له بعد زماره مال دوه حصے ورکړي نیمه بوله ورکړي درې ملي زیاتې مالدار ولا پر غریب باندې محتاج پر حول او اسمن د جلب مال په غلطۍ سره کوي او اسمن قصدا وعمدا کوي فاصلح بينهم د وصیت کو د چا په منځ کې د موسی لهم په منځ کې چا په منځ کې وصیت شي د مولدار خپلوان په دې ګناه نشته اګه درې من زیات مکوا مالدار په غریب باندې نه غوړه کوا بشک الله بهون کې دې مهربان یا ایو الذین آمنوا کتبا لو بل حکم دې روزه روان روزه او د دې ما قبل امور مصلحه لغیر
چې سره خپل خوراک او سکل پریدي نو دا د الله احکام کو خود من کتب علی کما فرشی پتا سو کتم چې فرض په کتم چې مخکې شي سو کوئی تشبیه په نفس فرضیت دا نه ګورم چې انت میاشتو بدل تمیاشتا انت روجه بدل توجه سپکې نه مخ یو میاشتو نو یو وخت روجه په نفس چاوی نه په مقدار کې هم دا التم فرض چاوی په کیفیت کې هم د لکه بیګا د شپې سره خوراک او سکل ونه کوي لکه په دې چې بیا ګلو شپې خوراک او سکل د کېدو نه پاس یا د مصمم پاسو هغه بش یا وقت او یا مقدار لعلکم تتقون راجین ان تتقوا یا لکي تتقوا تاسو پرهیزګار دلته حدیث پیش کړه من اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عبد الله بن مسعود فرمای یا معاشر الشباب والزوانان من استطاع منكم الباءة کله چا د واده طاقت وی فليتزوج واده دي وکړي با یو ځکه دیم شي بوجم برداشت کولای شي پینو اخذ البصر استريح کته واصل پر خاص اندام محبوس ومن استيب عليه بالصوت پینو یا روجي دي دا لپاره تکول شي خاصي کول په ورته کې تقوا او مقصد فينا تقوا ده حديث البخاري ته دی من لم يذقل الزور والعمل به سوق دلوغ ده دی وعمل بدلوغ دی فليس الا حاجه لا الله حاجه شي دعوه په خلطه ده حاجه بس فليس الا حاجه فيه الطعام وشراب ومقاس سيبقى على طريق وجود دي الحديث عبد الله بن انا ابو هريره روایت به فرمای يسم كل عمل ابن ادم ويضاع انا حسب يشرب صالحا قال لا طلعت بينه لي وانا يدعو طعامه وشهوته حديث سائل والخطأ كرة من الذكري وكرة من الخيرات فإذا كان يوم صلى أحدكم فإن صاب أحدهم أو شاتمه فقل إني صائم كما قال صلى الله عليه وسلم أيام معدودات صورة الشمير بدأ الشمير كي يو ترجمة لگي کال کی یو میاشت لکه چې کوم چې شمیر دي نه غوي لګي او چې شمیر خلک نه په لګو ورته راځي یا چې شمیر کې معلوم دي ګورې ځاته او کوي په کې خپل طرف نه یو معلوم سو کوئی دا روزه میاشت سو کوئی نه بخانه روزه بهر میاشت کې عاشق بهر میاشت کې دی ورغي او عاشق څنګه څه شمیر روزه فمن كان منكم مريضا سوچ پتا سو بیمار او على سفر یا په سفر لپاس على لپاس سوري په سفر ذلی کی ترجمه کی بیا سوري په د سحر وختي د سبا د خطونه مخکي په سفر رواني وره په ورځ کې نه وایي او سفر خو عام دی لګوي کړي اده ګناه او د غیر ګناه نو علما زموږ مطلق سفر او بعد وایي چې سفر د معصیت نه وي غلالت لو دا غیلت لو نو په دې کې نه ګورل دي ځات نشته موږ وجو مطلق سفر فعدة النية فعليه عدة پدې شمیر دي دولت جزاء ده کنه جزاء جمله فعليه عدة او شمیر من ايام اخر ده نو ان افطر کې پکشته کې افطار احادیث کې ګور دقه شنت وای بعض علماء پر لپسې بینسي او بعض علماء احناف پر لپسې قید نشي نور او ان افطار پکشته او دا افطار مشروع اجازت ته مریض ته مسافر ان شاء صام ان شاء اوس په حالت د سفر کې روزي څنګه اړ دوړن تاسو کوا اسی وی نو نفلی روزي به پر کوئی پای دا ته وایو روزي نه عام علماء روزي بیا غوړ روزي دي غوړ افطار احمد او اسحاق غوړ افطار ابو حنیفه مالک شافعی غوړ صوم تکلیف اکه تقریبا بیا غوړ روزي دي مذهب الظاهر دي وجوب افطار وان الصوم لا يصح صومه بیا متصل دي کنه داوود وی متصل هم وی استراحت کوي یو سره شته
بعد وی پیږي ومر وعلى الذين يطيقونه عامه ترجمه اکثر طاقت روزي لري او سره غني افطار کوي سلمہ الاقوا عبد الله بن مبارک او دا منصور آیا دا منصور عبد الله بن عباس دا یطیقونه معنا په تکلیف روزي نسی په تکلیف منصوب نه دی بوډا دی بوډای دا یا شانیو سره کېدا یو مریض دی او مزمن دی دا مرض دی ورس پرس په تلخې دی ګوري کې نام پکې دنه شیخ دی دې بول شاوي او الذين يطيقون كسن طاقت په دې لري دې به د اختر په معنی تر ځای ورته والذين يطيقون اعتراض کوي يطيقون واجي په دې کې هم ولس ما طعام دې طعام او په مفسر دې کنه مذکر شو ته ورسته دې ورسې څنګه مراد کې ما مخکینه دې الذين خبر مقدم دې او په دې په مسكين مبتدا مضاف مرتبه کې مقدم او په دې څه خبرې اوس اهل ظواهر بیا اهل ظواهر ته زموږ د دې زماني خلک په قران کې اوس هم ګوره دغه شته په دې ورکو روجي مې سمالدارون ته روجي مې سپارويس کا کنه ته اوس په هغه بقسم معلم کې کوم مې غلط خبرې مکو ته خامخا خبرې کې غلطي نو قران او حديث دواړه کته یې نه ګورم نو مې دل تکم دیوال الذي يقوله د روجي څنګه شعر د خدا کې دې کنيشته والذي يقولون د طاقت د روجي لري نو هم دی روجه ونیسی هم دی پیدی ورکی دی خو پکې نو څه پیدی دی ورکی خبره پوښتنه او پیدا بل شي راوړل وښي یو طالب چې ته په دعوا کوي وا پیسو بل انده خبر شي چې پتا خو دروغ دعوا کوي ځان ته خلاصو لا څه ویلاسه خبره وکړه چې په دې دعوا نه پلان ابا دې راپور سی به خطا شي پیسې په دې په ما دي دعوا په دې بوچ او نو خبره خلاص اوی ته خو خسرې په ته انکار نه کوي خدا بل انکار کوي ته خو ملي خدای نه ملي نو الذي يطيقون هكذا طاقت دروجي لري په دې ورته په دې ورته دروجي ورشي په دوایره په کې دې تاسو وي دا ورته قران باندې حدیث سره مونږه کته یو څه نه مونږ یو دا خبره دې دا یو روح دې سکي نیمو کې بنا بر قول حنفي یا سلور ما يسدوږي بنا بر قول حجازي وای بعض علماء نسخ نشته تکلیف ضرورت نسی عبد الله بن عباس حبسو دلته پکې لا یطيقون لا پکې مقدر کا شای یطيقون با افعال له حمزه باب سر د پاره تا سر د کړی شي ومن تطوع خیر په خپل خوشي سره کوي دی په دې باندې دوه ور کوي د دوه په دې درې ور کوي یو په دې دوه مسکین لا ور کوي خو خیرونه تطوع خیر وان تصوموا کروجی سے اے طاقت لرون کو پکی لیکن اس یا اے بوداگانو یا کسان ته اجازه شي کړه لكم رسول الله کړه رسول کله بروجل سو شهر رمضان ده حضرت معاذ بن جبل نو الشاء ولي الشان وساکشنی او دا مخ روجی چې دا درې ورځې د هاري میاشتې وي یو یا لسم تو لسم په لسم او دغه عاشورا او اکثر علماء چې نه شهر میاش دروجی الذي انزل بالقران ما دروجی کوم چې په دې کې قران دی مدینه معلومیږي چې پیغمبر خدا پیغمبري په مشترک باندې او بیا د قران شروع په دې کې اعتراض کو قران په دې رښتو کال کوم منزل دا خو په دې ابتدا یا طول راغله دي د عرش عظیم د لوح محفوظ نه دي اسمان دنیا ته بیت العزت ورته بل انزل فی شان القرآن کتب علیکم الصیام بعد کې قرآن نزل شوی دی د لوح محفوظ نه اسمان دنیا اگر چې په دې شتو کارو پد کې لګل شوی د دو په ابتدا کې د دو په شان کې کتب علیکم الصیام ابتدائي پدې کې شي او قران بیا سره نو هر کله چې روزي او د کتابونو منځ کې مناسبت دی ندی وجه پدې کې روزه فرض او بیا حاشیه د هدايه وروي د بیزاوی چې دې کې میاش کې نو قران پدې میاش کې ډېر روزه پکاره هدل للناس قران څوک دی خلق ته خودنه خودون کې د خلق
وبينات خکار درائل دي د هدایتنا والفرقان د فیصلو دا حالات لازمه دا د قرآن سره لازم ده چې د هدایت دا د قرآن سره لازم ده چې په دې کې دلایل دي د هدایت د احکام شرعیه والفرقان او معجزې په هم شته قرآن په اعتبار ترسمان دي د اسلوب باندې معجز دي د پیشنګویو په اثر معجز دي د تیر شي تاریخ په بیانولو سره معجز دي د مزامینو په اثر معجز دي ومن شهد منكم الشهر سوق چې حاضر پتا سو په دې نشي شهیدا حاضر موجود روز کې نو حاضر هم مریض هم دی کنه مریض د مستثنا یو وخت فمن شهد ومن حضر منكم في الشهر او بل ترجمه فمن شهد منكم الشهر چا چې میاش کولی دلا شهد معنا میاش کولی فليصوم مریض په کوم دند شو مسافر شو بیا په مستثنا دي دوه دا شهد باندې حضر په کور نو بیا پکې مسافر توته او مریض په کې دند نه په مستثنا شي قدام شهد باندې چا چې ولید دلا من ذي الآيات معلوم كده شك ومفاد الآية على هذا عدم وجوب الصوم على من شك فيما يشخصني لو كنت خطني فهو جنيش ده كي شاكي ولد مشاهده وكلا بس مشاهده لك فهو جنيش الشك من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بخاري الشك برطولونيسي عمار بن ياسر انت في غنبال خدا خلاف فمن شهر ومن كان مريضا سوتي بمار ظاهر کی مطلق بیمار ہر چیز بدے ہوگی حس محمد بن سیروی بدے میں ہوگی روجن منشا عام علماء مریض نے مرض هغه مرض دا روجا وته نقصان رسي مرضا يضره الصوم وری ترګي هوګي جوړې دي چې بیا نقصان نه کوي او على سفر بیا پر سفر لا پاسې دي بیا علماء باندې سفر نه وي د سحر نه نیت سحر نه سفر په مز کې څنګه ورسو خند دی روجا ماته کی لیکن چې ماته نه خیر فائدة من جانب فرق ضمان الشمير لو رسول يريد الله بكم يوسف إرادة الله فتاسو أسانتيا إرادة لك فتاسو تكليف نوعي من استوى المسافر تكليف نسائي كنين نسائي إذا صام حتى جمسون فقد فعل خلاف ما ربنا ولتكم الله او دا طريقة ما يتذكر جتاسو شمير كوركري حاضر تهم مياشتر تورس او غائب تسيم مريستا من يوم ولتكبر الله يو ترجمه يختار الله اكبر شو يا ولتكبر الله بمعنى تعظم الله الله تعظيم بيان كي على ما هداكم فقط طريقه الله تصدق خذنا كي ولعلكم بسم الله فاتح شكرا لك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اوس دروځي میاشته په دې کې سوال لري غبي کې ذکر سوال خبرې کلا چې ستانه سوال کړی بنده زما چې زما رب نزيد او کله دل تراوی یا رسول الله قریب ربنا فنناديه ام بعيد زم رب نزيد کله لذي کله دې چې یارګو سره کو کله دې چې کو واسو نو قریب فاني قريب نو چې دې ولا بس لر چې مو واسه کنه اعتراض راځي چې تاسو الله نه نه شي تاسو پیغمبر جواب څنګه الله وکړي نقول فکر او بس صفه خبره او ساده خبره فقط امام راضي نکته بیانې نکته چې نکته بیانې نه نکته دا بیانې کله قل وایا کله موایا کله نکته قل وایا کله او کله قل وایا کله فقل وایا كما مسألة عقائد هو نفقل فقل فالصبر تعقيما وتفوس شو متصل بجواب ورکه عقيده اوریدون کی خراب پاتش ويستدل الانتباه دغلو ونشي کنه باندې فقل متصل کوي ګوره باندې بیا سپواري دي کدا حدیث قدیم دي فقل متصل اکه چرته داسې چې دا قاعده نو عمل نو که صاحب جواب ورکړي مسبخین څه نقصان خو نه قل اکه په یو وخت په تاسو شي قل وقل فقل دغه وته وایم بیا وته دا وایم که یو خبره وته قل وقل وقل يسألون ويسألون هكذا سوا چې مسألة اعتقاديات دغه د دعاګانو
کدا دین ته پوس کوي د اعتقادیات وي کدا عملیات وي پیغمبر تبه وته زبه وته نه مخا دین بستا په دې حاصلې وسیله پکې ته اکه مثلا سوال وی زمانہ نبی اتمن درشا زب خبر اشاره الى انه تعالى تكفل جوابهم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيا لكمال فيه والقروح حقا تقول المكان تفسير ګوري اتقان جلد ویم صفحه 114 کبیر تنظم جلد 108 خبره په زمون خلق سو چې هغه خبره وسیله غواړي او ورته الله نه غواړي وسیله غواړي او کله دې خبره کې وسیله ته حاجت نشته د دین په خبرو کې وسیله نشي په خپل باندې کوم مثلا واسه موږ د دې او جلسه او حج دې او زکات دې او رضا تاسو کوو او حالت د دین مسلې کې نه تاسو به کې به پیغمبر نه کار نه لاري باندې او چې سوال کې نو لاري کولاو شي په موږ پیغمبر نه مونږ هم نه استغواري دې بابا تاته ام کاکا ته بتاته موتبه الله دې مخلوق بلی ده کنه زه خو نه نشم دا ته چې مانځل جمعه دې ما کله مسکه هم نه هذا شيء هم نو مخلوق بلی نو الته بیا وسیلې چې کوم ځای کې وسیله پکار نه الته وسیله ده چې کوم ځای کې وسیله پکار ده الته وسیله ده وشي اجيب دعوه الله ولي نسبي کني زين هما بشري نه ودي کنه سوال قبله په دې کې وعد الداعي بالاجابه في الجمله اعتراضات بیا پلان کې سوال کاو سوال قبول نشو پلان کې سوال کاو قبول نشو پلان کې دا څنګه شي قبول جوابونه مختلف دا جواب معنا دا یا الله وعد لبیک دا نه چې کار وکړو اجابت بل اجابت کوم که شرایط برابر شرایط څه مطلب حدیث کې راځي ګوره سوال چې کوي نه فضل غافل باندې باندې کوي الله د غافل سړي سوال نه کوي ان الله لا يجيب دعوه لاهن ګوره د غافل نو موږ دعاګانې کوو نه موږ السلام علیکم یلا مونږه خبر نه مس په کوم کې ما خو دې ما اځي په خلیوي دل نه بل وانتم مقنون بالاجابه ګوره الله سوال قبول ګوره کې یقین نه بیا نه بل د ګناه سوال نه قبل ګوره د رښتیا د کټ کول سوال نه قبل دا به حدیث کې جلبازي هم نه کې سوال کومه قبل کې سوال نه کوه دا ټول جواب روح المانی په بل خبره چې کلمه اذا راغله اذا جزئیه ده کله قبل ټول ملندي ویل تا په شاوي ټول مقبل په دې پوښي في الجمله على وقت الكلمه اذا لا كليا فلا عادل التقييد بالمشيئه شاوي لك انشاء قید پکشته دي حاجت پکې نشته دي اذا راځي تاسو سلمه وان واذا الاهمال مهمله په قول دي کله قبل لازم تكون قبل تو تخصیص دعوت مقرره سے پی اسم ملاقات الرحیم یا دائی چمتی مخبت وینا فلیستجیبو لی پس قبول دیو کی زمان فلیتلو طلب دکری اجابت زمان یا زمان دعوت زمان راشی ایمان راوڑی طاعت مقد ایمانی کنا یا فلسطین پخبر معنی کا طلب دا اجابت دیوکری زمان راشی یا اللہ سوال نخبول یا فلیجیبو لی زمان سوال نخبول ولیؤمنو بی ایمان دی راوڑی چې الله تعالی کا واکې ایمان به راوړي کنه ما ټینګ دي شي په دې ایمان لعل یذون لپاره دې الله راوړي شي وای هر کله چې وینا بروجي شمیر خاصه نو په دې وخت کې کول سوال به قبول شي د شپې حدیث کې راځي دعوه الصائم دعوتان دي نه دعوت چې کوم وخت سوال دوه ما ته کې دی وخت سوال قبول نو بیا دا غدا فار دوا قرحه من فطره وقرحه من لقائه احل لكم ليله الصيام اجازت ته تاسو ته پښپا درو اوس په دې وخت کې علما لیکل کوي خاني خبردار چې اړ کتاب جو د شپې بچ کله یو روایت وای چې ودب شو برک اسکل باندې یا مسکل موزه شو برک اسکل باندې دا پکې د رجوع مسلې کوي اما حال الصيام فإن رسول الله قدم نبی په جاره سو مبرشل 3 ایام وسامه ثم ان الله پر ذلك الصيام وانزل الله
يا وعلى الذين يقولون ثم ان الله عز وجل سي ومن شرب اسفة الله وكان ياكلوا ويشربون ويأكل النساء ما لم يناموا جل الشرك فاذا ناموا انتناموا دا پکې مانځه کې خبرې وي نو دا هم پکې راځي اجازه ته تاسو ته پښپا دروږي شپم دروږي پښپا کې څه وروږي نشي اضافت د معمولی تعالی هغه شپه چې دا غي په سبا اضافت د معمولی تعالی او رفس ویل شي خبر تر متضمن دی کې معنا د نزدېکت تر ابزال را علاوه پکې راشي نزدې کېدل ولې او تفاسیر او تواريخ لیکي چې بعض حضرات د شپې خوراک کړي د کېدو را پس او بعض خپل بیان خپل ورغلي د کېدو را پس حضرت عمر یا نو او داول اجازه دي هن لباس لكم دخذنا پسند کې دي نشي دا تاسو جامې دي او لغه څه کوي دي نشي او تاسو دخلو جامې نه جامونه خو څه وګړي دي لغه کې بیا کله ظاهر په لحاظ تشبيه کې جامې بس لپاره دغه شان دی وبل سره او یاد دی وجنا دی وبل بچ کې دي تلتي حديث دي لا خير في النساء ولا صبر عنه فخذوا سخنشتي وسيد صبر ديم نشي يغلبن كريما ويغلبونهن لئيمون اذا من سيأتي فاغمال خزبره او فرازيل سيأتي فخذوا دا حدیث ما بل زم مندل دی او سند ایمان دی تقریب ما کړو په دې استعمال غره کې یو کال وړاندې پوره شي ما نه یو څه تاسو کو دکاندار دې کتابونو خرڅ المنار والا دا حدیث په کوم دی کې سب مې ما ته وصیت نه دی زه کوم دی نو تخطلی کو چې په سورې نساء کې خلق الانسان ضعیف فالان دی براسي اوس دلته بیا هم راغی دا خبره کوم وی لا خير في النساء ولا صبر عنهم يغلبن كريما ويغلبهن لئيم واحب ان اكون كريما مغلوبا دوس غام چې عزت منشم کمزوري ولا يحب ان اكون لئيما غالبا رذيل شم وغالب پیغمبر خدا فقور کې وهل لك ورکنه اکثر خلقو کوي اگر چې اجازه شته دا د چې پکې دا سند ګورې ما ته نه ول په سند ګورې په خبر الاخر او پسې دا نه کړی علم الله واقف بي الله فوق انكم تخطئون تاسو به نقصان او خپل ځان فتاب عليكم الله قبول توبكم وعفى عنكم تاسو نه درگذرکم نفل انا فسقس باشرهن یو کېږي وفتقوا ما كتب الله لكم تلقوا چې الله ستاسو مقرري وکلوا خري واشربوا اسقي حتى يتبين لكم الخيط الابيض شکاج د سپینو لري د تور مدینه نن پیدا صبر نبی آیت مبارک کی عام علماء وی د شپې خوراک پد یاد او د کېدو نه پس یا لمانځه نه پس امام رازی نقل کړي د ابو مسلم اصفهاني خپل رائے ما خپل وکړه هغه حرمت نه مولانا مودین دغه طرف روان ذکر ضرورت دا دي خلق له حرمت راکړو حرمت نه وراله او د غوي ابن الذي په قران کې حرمت بحث نشي الا کدی ته ویل شي چې کتب علیکم الصيام کما کتب داغي په شانتي نو قید براوي کنه خو ستې اخصم او دی بلا ذکر دا چې وهل دغه دلال پیش کړي ولی یاد تر معلومي چې مخ حرمت وکنه مې مخ کې حرمت د خلکو په ځان کې دا داغي جواب تاسو به نقصان وساو یعنی ګناه کوي مې خپل ځان کې فتاب علیکم یعنی ګناه کوي توبه قبول کړه مطلب څه د دې په ځان کې ګناه وعفا عنکم یعنی ګناه وکړه د دې په ځان پس اوس ما مخ کې نو مې اوس استاد ځکه چې حرمت ختم شي استاد په خیال کې خلاص دا مې یو خبره وکړه امام رازي تفسیر کوي وکلوا خري ترک وقت پوری حتی يتبين طول الشبه ما خام خورا
شربان خورا څنګه وخت خو وشربوا سکي چې سکي شربت سکي حتى يتبين چې حتی پورخ کار شي اوس پکې لغه ما بدايه المجتهد ونهايه المقتصد هغه وايي دروجي په مسله کې که سبا خپل دی خو زه په پوهانه ما نو خیر دی خوراکي ځکه چې پورخ کار شي نفس قتل نه حتی ته چې پورخ کار شي او سپین مده د تورنا په دې کې بیا ګورا یو روایت دا دی چې موږ ځان له موزیک ته موزیک دی خپل ته ما چولیو چې د سپین او تور ما کې یو فرق راغی نو داسې وشو دا من الفجر پکې نه و هغه مې دې مراد من الفجر راځي مراد نه موزیک دی بلکې حقیقتا بلکې مجاز بیا پکې وای د علي بن حاتم ما دوه مزي پیدا کړو مبارک مې چولیو موږ به می کتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقبات العری استاثر خو بیا دې غټ شپه ورسېږي ستل دي کې دا به ولي وی په دې من کې په ترجمه دی او ترجمه من بیانیه سپین سره سبا ولا دا وجد سبا من تعلیل شو با تقدیر او خبر شته سپین مله سبا ته تور مدي شپې سپین مله خو ناری هم نکر روانه شي مطلب دلته دو سبا غاني یو خطل دی یو پریدل کی مده جوړ شي علاوه کتابون نشو او سبا ثم اتم الصيام لين معلومه شو جنوب سره بخوراکم کوي کلبم کوي باشروهن وکلوا واشربوا دا ټول کوا تر سبا پورې نو سره جنوب پاتې تر سبا نه پس نقصان نه کوي دغه سبا پورې خو سره اثر کوي خوراکم ځای شو او بیا د سبا پورې دلته بیا نقل کوي چې بعض حضرات وایي د نور خطو پورې دلته وایي وخالف الاعمش ولا يتولهما ان اول بخوجه کنه مخکي شنو ورخي دا پکې اعمش په دې وخت کې بیا څه خبرې کوم مولانا مودي خبره کړې ده چې دونه بدل تکلیف مراولې سباح کار کېدل او شپه کار کېدل او بل نه کې خطاب پورا ته سباح کیږي څه خوراک وکړي نقصان نه کوي او ګورای سباح او ته خوراک کوي التراوی سباح کیږي سپین مې دې حقیقت مطالعه خدا سپاران نه کوي کنه چې مطالعه کوي بیا به ولي ویلي بیا به عامشم کوتل کنه خدا خلق بسوږي ما دی خو په دې کې خلاف ته بس سبا وایو او سبا کوي نراشا وفي الحديث الذي رواه احمد والنسائي وابن ماجه من روايه مسلمان كان نهار فزيتوي تسحرنا شربانيو ورز مگر من خطرنو مراتنا نزي ورز حتى بعضي سبا خطره وبعض متو وقد ان طائف كثير من السلف انهم تساموا في السور سبا نزي ابو بكرنا عمرنا علينا ابن مسعودنا حذيفنا بورنا ابن عمرنا ابن عباسنا ابن ثابتنا وعن طائفه كثير من التابعين محمد علي حسين ابو بليس ابراهيم اخي ابو صحاب ابو وائل غيره صاحب المسعود عطاء حسن حاكم مجاهد عروه ابو الشعثاء جابر زيد اعمش جابر بن باشر وقد حرم سامي ذلك ابو جعفر نقلي في تفسير کې امساك روانه تطلع الشمس كما يقول الكتاب بها وهذا القول دا خبر شاکر دي د پارسو د قران خلاف دي د لپاره قدم نه مضبوط دي 220 ولې دستي میږي نو چې نه ګوري او مطالعه نه کنه زبر تاسو پوکم دا زمو خلق دي او سناشنا ناشنا خبرې کوي ته وي دا چې تاسو د اسمان یو خبر هو تر قران ته ګناه نه نشي قران خبر نه نو سره کتاب شته او نه کتاب خبره پوښي چې کتاب کتلې یا کتابي کتاب سره وي دا ټول خبرې به نه کوي خو بس فإن كنت لا تدري فذاك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم شهر رمضان الذي ينزل في القرآن فليك دير خبري كريم خا فليك دام ويتلل وطنوي يا كباب الشمل هجازي واجب پہر کې د خپل کلی ذل خاص د صوفي زنوي ترمذي په کې بحث کړي اجماع دا الله تعالی روح کې په خپل وطن کې با د یو بل خیال بل ساتي دا په کې اجماع دا د صوفي زنوي کې ذاتي مطالعه کوخه شي غټيږي چې کله بیا شوي نه ولدي کتاب نه حتی د غواهان غوښم کول دي
حدیثونه ګوره حتی يتبين نو دا ګوتې په څنګه کې خو دې نو ګډ بوله جوړ شي وقال طائفة ذلك باطلوا الفجر وتبين في الطرق والبيوت شفقوا كم سبحانه قال شيء وزاد عمر وحذيفة وابن عباس وقال مطلوب يكون يوم الفجر فجركم اغباها قوي يملأ البيوت كور تكرناشي ولو نسين عاصمين زيد اي ساعه صارت هو النهار الا ان الشمس لم تطلع روح القرطبي 319 بار تقدير احتیاط خدا بلشن دی خدا پکیا هغه په خبر دومره غوي سبب په خطو پټي اصمات الصيام الليل بیا روزه پوره کې تشبيه کلاش ولا تباشر مباشره پیدل په وسکول ته وي مراد کنه مجامعاتم کې دي شي او دواعي د جمام کې دي شي وانتم عاكفون المساجد او تاسو چې لکه شان یې په جمعاتونو نو سره به اعتکاف په کوم ځای کې په جمعات او د زنانو په بار کې حنافي جمعات کې باندې کې خزه وکړه او یل ته اعتکاف په جمعات دی وي اصول بلایت چې اعتکاف په جمعات کې هم کېږي غیر ځکه چې دا خو سروت خطاب دی ولا تباشرون خزه دی وي روزه پکې راو کنه نور خبر تلك دا احکام چې ذکر شو چې واجب دي حرمت ته اباحت ته حدود الله دا پابندي د الله دي فلا تقربوا هذا دې ته نزدیکېږئ دې مطلب نه چې حدود نزدیکېږئ معنا بس کوي دا کنایه چې باطل مکوي كذلك يبين الله تقص كذلك لا يحزن بل اخذ الغفار تعلم التقوى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخوره مالونه خپل په خپل کور کې په غلط طریقه اوس عقل فرق کوي خورای مو کمیس پر تو کدي جوړې خیر پټي دی اخلي کوټي دی اخلي خیر دې مراد عقل ما يعم اخذ والاستيلاء ما اخلاق سره غټ مقاصد په خوراک کې نه ځکه پټي نو خبر خوراک نه ده ما يخلى وعبد به لانه ام الحوائج اکثر مال په دی راځي یو بل مال نو باطل چې د کوم شي حقیقت نه حرام غلا غصب شر ایجاد دی ورغړي مخوري مال دی او بل خپل کور کې حرام وتدلو فتاكلوا تقين ولا تدلو يا وب ما دما مخوري ما ان تدلو بها سر لاغين تاسو ولکه وي حاکمان ته فیصله دي تاكلوا چې اخري په فیصله ولکه ولو مالي فريقا يحسد اموال خلقنا بالاسم القران وانتم تعلمون تاسو فريق ابو حنیفه رحمه الله وی چې یو سړی ولګي په درو غواړي گواهانی پیش کړو شی او حاصل شو حلال دی او حلال صاحبین اکثر علماء قضا د قاضي ظاهر کی شلی باطل دی نه حرام شی ترې مال دغه درو وي امام صاحب وی قضا د قاضي په ملک مطلق دی دا مال زماره نو څه وځه ولې ما غصب لري ماته بل نو څه نو کوی زماره دې کې ظاهر شریعي باطل نشي او کچرتا دا فسوخ وی طلاق نشته دی نکاح شوی دا غصب مې نه پای کې چي او بیا پکې یو واقع پیش کړي د حجاجي د زمانه د علی په زمانه کې اوسره داوا کې پرې خدمت د خدمه وې ګټل خځه ورته سه وسمه په نکاح اور ورته خاور خو وینو چې خاور شنو سنکا هغه دا گواهان ستا چوبه هغه گواهی وکړه او قیسه فیصله وکړه په دې کار وسمه قاعده کې لو پوښا عقلا خبره قیسه مسافر موږ جګړه ختمه قیسه مسافر موږ جګړه خځه دا وکړه او دا خلاص خپل چې ورته شپې خځه یې مړه بیا وځي ثواب بیا قیسه بیا په حواله کې جنگ جوړ مسله شو چې دې په قیامت کې په دې ریموال چې پر دې خدي ورغلې په دې په معذب چې تاولې درو گواهی پیش کړي تاولې غلط کار کړی بار ته د ځان له وحس ته چې قضا د قاضي په
عقود بزرگ کی ظاهرا باطن دوار چلیږي او کله چلیږي نه دا صاحبان نه شریعه اکثر علماء نه شریعه ابو حنیفه شریعه نه دا په پڑا یسل کا یحل اوس تاسو کې زمیاشتو پاره یو دته نه رالو تاسو کې یا رسول الله په دې میاشتو کې څه شي کله نری وي او کله چې غټي شي بیا ورشي دي کې څه چل اولی دا دې دوه قسمه تاسو دي یو تاسو د لم یو تاسو د اې ولې د سوجینه کېږي دي ته لم وجه الصدا ان پیدا پکې صدا کته پوس د پیدا کړی نو جواب شي پیدا پکې جواب فل برابر کته پوس د لم کې چې وجه الصدا نو جواب ورکو په ان باندې په پیدا باندې دا هغه سره سکار دی دا هغه سره کار دی چې دې کې څنګه پیدا وي بیا به جواب شي باسلوب الحکیم اسلوب حکیم او خيار جواب ورکون کې څه ته وایي طالب ته ګوري چې د سوال سره کوم جواب پکار دی دا سره څه مناسبت دی ته اوس کې د میاشتو په قل وهي مواقف دا میاشت مواقف میاشت یو ولا خو چې نن دا وخت له یو شپه سبا وخت بل بیا بل شپه میاشت ګڼ شي دا وختونه دا خطر د میاشت وختونه د خلقو د فار د خلقو د منفعت لپاره د دین کار په معلومه د دنیا کار په معلومه اختر راغی اختر لاشو روزه راغله حج راغی حج لاشو وای کنه قرضی را باندې غیر لپاره میاش پس او میاش پس والحج او د حج لپاره هم تخصیص شو بعد ولی وای حج دې کنه د په ادا کې هم د خاص میاشت غواړي او په قضا کې غواړي نور اشیاء په ادا کې میاش غواړي روزي میاش ولا چې ادا تر شو بیا هم میاش بل میاش نيسه ولی حج کې پرز ک تلال عرفات او بیبي د سره او دا وقوف نه مخ کې خپل بي په لور حج خراب شو دا سر تلسي او کال له حج کې بیا په دې میاش نو حج په ادا کې غواړي په قضا کې غواړي او نور شی په ادا کې غواړي په قضا کې نور خبرې بیا دي فلسفي شروع کړي نور مرکز دی او زمکه د شافعي د اصول شافعي دی او د شافعي شي خو په څه دی وایي بیا وایي چې فلسفه عقل او شرع برابرۍ کې نه ولې نه برابرې دای په کې ویلي تاسو کې دې دا فائدہ نو په ټول کال کې په حسره تاسو ولا سلبي نه دني کې تاسو راشي کوم ته شاګان اوس د دې ستال خبره خو پس حج کې او په میاش کې دلته دی دوه تاسو کوي جواب دی دوه تاسو یو ځای د میاش کې ولې راکېږي څه فائدہ پکې ده یا څه وجه ده او بل دا کور سره ورګي احرام وتړي او حج لانی کوي عمره نه کوي بیا کور کې کار کوي چې په دروازه بول دي کې په دیوال ویني دي کی چې ورچې کورونته د چرشن دای ته پوس کړو نو سوال کې دوه خبرې وي په جواب کې دوه راغلي اگر چې مخکې په سوال کې ذکر شي یو دی یو خبره سوګدا فرد للباب راغله خبره د حج راغله او د حج په دوران کې به یو کار کوو چې حج به نیت تړو او حج به لنو کوي کار کې به کوټ وښنو په دروازه نور به خو حج نه کوي څنګه په دروازه نو ما استل بګي په دیوال دغه دغه دي کیږي قرطبي ته تاسو کو اوس نور خبر بدعت پیژنې بدعت څه ته خشه زما په خیال دې بدعت اوس می احرام تړلې دي او حج بلانه دې کړو عمره دې کړو څنګه په دغه دروازه دا یو خشه دي نه الله دې دې خشه دې خاطر ځان نه مسلې نه دا پکې ولكن البر من التقوى لیکن نیکی ده هغه چاره چې ځان وساتي ګورو اسو ولا تعکیس ته تمثيل له چې تاسو د پیغمبر نه د دین ته پوس کوي تاسو دا سموي ولې غتیږي او څه وجه ده دا خو دې مثال له خپل کور ته ورځي دروازه پرې په چنو ورځي دا تفصیل دی وقت الوجود من ابواب ورځي کور ته دروازه واتقوا الله ويجد لم احکام د الله مبدل و اذا ځان نه مسلې مجلو الى لكم چې کامیاب شي وقاتل بسم اصل مقصد توسع ورسول بنا په قول د مولانا تپنځ مسله دا جهاد دا ګوره جهاد په مقصد
پوخا یو زمانه و چې افغانستان کې جنگ د روس او د په وخت جهاد نو چې بیا طالبان او د خپل کور کې شروع جهاد څه په جوړه بعد تقدیر جهاد یاد و د کفار مقابله جهاد ویل وقاتلوا في سبيل الله وجنګي په لار الله کې جاهدوا لإعداء دين الله او سبیل په معنا د الله لري او دې تلاوي د دین د الله تعالی په دې سره الله تعالی الذي يقدم هذا كان كفر جنگي بعد سره په جنگي کې جنگ سره مکوا دا پټ نو څوک دي چې تاسو موحده وي یا یې جنگ نه کوي دا اول سر شنو ځکه ابن کثیر وی نه دلته خو ته زول دي مقصد ته زول دي ته زول هذا تهيج واغرار بالاعداء دا خو ته زول دي ګور تاسو جنگي رسول جنگي یا پکوي بډاګان سره باندې جنگي بډایګان سره باندې جنگي بوډیان سره باندې جنگي پیران سره باندې جنگي ماشومان سره دا باندې ولا تعتدوا زیاده بنکوي ماشومان خزي بډاګان صلح والا دارنګي اول نه بجنګ نه کوي مسلم نه کوي وګونه باندې پرې کوي کوزي باندې پرې کوي مسله دا ده چې د قتل شو نو بیا وخت پرې کول غلط بډاګان دا تمره چې پرې کې حمله وشو لړ حکاب وشو خو چې کافرانو پکې مسلمانانو کې نو ايته راځي نشاره خبر تا دا جذباتیانه یې هست خبر کافر مرشي هندو دې خو چې هندو مو کنه وځي چې تاسو مو وځي نه دا باندې موحد نه وځي وقتلهم حيث وقتلهم وجنه دي لكم لك شي وجدتمهم چې کوم دي ثقه په نشي مهارت پیدا کړي چې علم علم کان او علم واخرجوا ويباسي من حيث خرجتكم وطن تاسو استدي کله مکه خلق سره خبره کوي نو مدینه والا ته ويباسي دی وطن نه مکه تاسو استدي عام خبر کوم ولا ټول وطن زماره تاریخ کی بر کنارے اندو سفینه سوختو گفتن دکار تو بنگاهه رد خطا دوریم السواد وطن بازو نسیم ترکی سبب زیرو شریعت کجا رواسته اندید تستخویش بشمشیر برد گفتو هر ملک ماستو کی ملکی خدای ماستو لا دا خدای ملک دا تو زمین دے دا بچہ بکی ساق بوسی کی زمین پوچھو بوسی وی باس خید حر زین تاسویستی والفتنة کتے سڑے وجل میں دا گمراہ کول دا دیش پا حرم کی بود پرستی کئی او قبر تغطا سوئی لبیکا لا الا شریکا لکا و لغر پکی گرزی آدھا فتنی کئی داخلی دا فتنہ سخت بقتل ولا تقاتلوهم من الحرام مجنگے گئی فوق دا مجن حرام تنہا گئی تصوجن فأنت سر جنگ نکن دمون جنگ فإن قاتلوك كوجنگے دل نفقتلوهم بے قتل بے خبر ختموئی او ان الله كذلك يجاوب كذلك الناس ذلك عدل خلاف دا كفرنا الله پاک بخون کی مهربان وقاتلوا مجنگے حتى لا تكون فتنة فتنة قتل شيء مراد فتنة الشرك یا مسلمان گمراه کول او دین ټول د الله شي دا خلک وای بعض خلک دا معذرتونه کوي چې نه اسلام کې خدای نه او چې پتا حمله کوي نه حتی لازم وایي ان تو خلاص فلا عدوان زیاته خلک په ظالم کوي دي ظالمان نشي به خلاص اوس کته زور سما او دا نه ووم کال دی او چې ورسم خو بیت الله شریف تعالی تبا کې شي ما سره حمله وکړي نو ورته ما ویل کې جنگ اشهر الحرام بشهر جنسی میاشت عزت په مقابل د میاشت عزت کپدی ذل قاعده کې پتا حمله کې اتفاق بی عزتی د میاشت عزت دا په بدل د بی عزتی والحرمات او قابل احترام الشاء د عزت الشاء قصاص ذات قصاص برابر کیا والا هون اعتداء علیکم تجزاتکم الرسول فاتوا لجاتکم فی مسلمات علیکم بندازی لایش دوزیاته کړي واتقوا الله ویلګه د الله نه واعلموا ان الله د متقین دی معنی واعتدوا علیهم زم کتابونو کې نور خبرین مرتب ده چې د چا مال هلاک کو اقشیبت اخی واعتدوا علیهم بمثل ما اعتداکم دغه سم مسلک نور وانفقوا في سبيل الله وصد الله د دین لپاره خرج وکړئ د دین د الله لپاره ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه مغرزوي
ذکر د ایدی مرته ځان خپل هلاکت یو ترته مغرضوي ځان خپل هلاکت یا مغرضوي مفعول به محذوف ځان خپل پول خپل لاسونو باندې هلاکت بعد عالی شو ځان غرضول هلاکت استوي غزا پر خودل به ترک الغزو والانفاق او چې غزا پرې دی دې کې ابن کثیر نقل کوي د ابو ایوب الصالح په مخ یو سره د کفار حمله وکړه یو تن له حمله خلق وی ځان تباہی تواچو ځان تباہی تواچو هغه په ممکن نازل له خبر تاسو حمل رجل من المهاجرين بخصوصية على سبق الأدوية حتى خلقهم يواجب مثل أبو أيوب سري ناس ألقى به لتهلك فقال أبو أيوب نحن أعلم من هذا فممكن هذا الليل في غنبر ماركريو جنون تعارف شو مدى تمقل اسلام خور شو ظاهر شو انصار راغون شو جارگا کر منگو اللہ پا خپل پیغمبر عزت منک مدى تیوکو حتی چی اسلام خور شو اهل لیر شو اس خبر بچی خیال ساتو دو بچو جن ختم شدی کور تزو الله وی هلاکت الاقامت في الاهل والمال وترك الجهاد رواه ابو داود والترمذي ذا فقبال شو پوه شو کنه یواز حمله کوي نو هم کولای شي ورېدام یا ولادي زشو دغم پکې یا لوا یو د زبیر سے په خلکو ته حمله نه کوي اي زبم تاسو بولای اجو رواني د دشمن په پوښت کې ها رسل ته او د گزارش نو شو واپس راځي نو کدا سي پوهیږي چې څو یواز کار کولای شي نو کوم سو کوئی تهلوکه ده غزا پر اېغه خرچه به وکړه کوي بدن دا هم پکې نه سو کوئی د حد زیاتې مکوا سو کوئی بخل مکوا او لفظ عام دې ټول پکې ده واحسنوا خسلوا کوي سو محتاج غلا بشک الله خو دوست کړي محسنان الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله فمن استيسر فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حال المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اوس د حج مسأله پیش کو او د حج او د ما قبل مناسبت شته ده ځکه چې حج هم د جهاد په شان یو مشکل کار دی نو په دې لحاظ سره مناسبت شته خلاص شو. اوس د دین پس حج فرض دی اتفاقا په عمره کې اختلاف دی. احناف وای مالکیان وای حج فرض دی او عمره واجب سنت ده اگر چې زموږ بعضی کتابونه ورته واجب لیکلي او دلته امر خود فرضیت ته دواړه پر شو نو شوافی وی و اتم الحج و رحمت الله حج او عمره وکړی پورا حج او عمره وکړی پورا نو کوي به هم او پورا کوي به او حناف وایي چې حج او عمره پورا کړی حج او عمره پورا کړی دا نه چې وکړي پکې نشته حج او عمره پورا کړی یعنی نیت دی وساتو بیا به حج سر ترسي خبره پوښي اغي د خپل تایید د پاره یو حدیث یو آیت پیش کړي آیت راغه قرات پیش کړي واقيموا الحج والعمره پورا کړی حج او عمره ودروي حج او عمره دا غي نه معلومي دا غيري لیکن وایو دا استدلال تام نه قرات شاذ دی او کچرته به معنا مجازي شو قائم کوي ودروي حج او امر د پاره د وجوب هم کوي شي امر د استحباب کوي شي او حدیث پکې دواړه د متعارض دي ښه د سری روایت چې ترمذی وایي اگر چې پای کې حجاج یو راوی دی او هغه باندې سبح شته دی لیکن امام ترمذی ورته صحیح ویل دی
او نبی وسلم فرمایي چې دوه حج او عمره فرض نه دي. نو دا مسله اختلافیه ده او د یو انصاف دوه احادیث دوه طرف متعارض دي. خبره پوه شو یو طرف ته او بل غاړه ته یو طرف ته بل. نو زمون په ایمان ترجمه ده د حج دی کنیت تنفل دی کنه تقول په دې کې اتفاق دی چې حج دی په ساتو سر ته رسای عمره دی وسات الله سر ته رسای او افسال که فاسد دکړو هم به سر ته رسای. فاسد څه مطلب په دې مار کې سلیت جما او کې خواله ورشي هغه هم پوره کوي. او هغه ترجمه ده چې حج او عمره وکړي نو پوره وکړي هم هو کړی هم پورا. او بیا که چې دا ارکان حج وایي نو دغه قرات پکې راشي شاسوم دی ولې بیا هم هغه کې امر د فرض وجوب ورته شي امر د فرض استحباب ورته شي. شاده اتمام ترجمه دا وکړه او شاده اتمام ترجمه دا وکړه د کور نیت ساته ان تحرم من دویره اهلک د کور چې راوځي د نیت ساته دا هم پکې دا حضرت علی دا هم روایت دی عمرنا چې دا هر یو د فرض ځان د نیت ساته دې پوښي چایي چې نه په حلاله کا چایي چې په دې نیت روان شه چې قصد حج او عمره کوم تجارت پکې مکو. کته حج پر ورشن بیا بس چل کیږي جواب سره ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اشتم او لله من اخلاص دا یو مسله شو اختلافي په دې آیت کې بل اختلافات. فإن احسرتم کچرتا سبن شوي حج عمره تلې نشه دې کې اختلاف دی. ائمه ثلاثوي حج او عمره سره بنش څه مطلب دشمن په منځ کې راغی حائل شو اوس یې نه بریدي حج او عمره ته یې حج ته نه بریدي یې عمره ته بریدي دوه ته بریدي نو بیا به دا مسله او ځکه چې فإذا امنتم چې کله خطر لاړه نو معلومي چې مخکې خطر او دایم شامل د ځانه چې په کوم وخت کې دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په ووم باندې روان دي حج عمره لسی نو دا خطر چې کال نه پوس کله بن کړي اوس کله بیا بن کی نو په ان حسبتم فمستيسر بیا به هاتي امون وایو په ځانتم کله چې به خطر شوي د دشمن نه د امر نشي یا د دشمن په ځای باندې باندې شو هر څه چی خطر د دشمن لاړ او خطر د باندې دوه لاړ. الشافعي مالک کوئی چې مراد نه خطر دشمن ده امون وی عامه ده دشمن وی که مرض وی او دلته حدیث پیش کوي من کسر او عرج فعل الحج من قابلين دا حدیث ابو داود ترمذی وغيرها پیش کوي او بیا د عروقه پیش کول شي حويس المهر حبس المهر وهو حساب یو پکې دا اختلاف. فمستيسر من الهدي فعليكم مستيسر لازم دی پتا هغه تاسو حاصل وی هدیه نو هدیه غوا کې دی شي میخه کې دی شي ګټ کې دی شي چیله عام علماء معمول شي هم کې دی شي. هدیه مستر دی په معنا د مهدی تحفه شي کوم زی دی علالین بیا په اختلاف دی. احناف کوئی حرم تبیرسی حرم تبیرسی نو څنګه بیرسی نو دا وضاحت ته چې یو سړی بل سړی بغوان اته ما دا ګډ بوزه مال چیلې بوزه او چې پلان کې تاریخ راغی پلان کې وخت شو 25 بجې شپږ بجې مزالک ام ایو انکو چې کم ځای کې غیر شو دلته دی علال بیا وی بحث کوي چې پیغمبر خدا په حدیبیه کې بل شی نو کم ځای لکه په حدیبیه کې حدیبیه د علت لیکن دلته دی هم دي چې چا حافظ ابن حجر کوته د محب الدین تبری په نقل باندې سزمکه د حدیبیه حرم دی او سهل دی د پیغمبر خدا آرام په حل کې او منزله بتلو حرم ته دوار پکشته دی دا اختلافات. عبد الله ابن عباس کو طاقت یو چې حرم ته ورسې جو درسې چې نه بیا کوم دي چې هغه پکې دا تفسیر بخاری یو پکې دا مسله شو مستيسر ملاتي ولا تحلقوا رؤوسكم سرون مخره حتى جورسيږي هديه زید ذبح دا داوی په نوم هديه زید ذبح باندې په کوم ځای کې څنګه دا دی کنه او لفظي ترجمه ورسیږي نو معنا دې نه بل دې د بزي کنه او بل دې قرآن هم زموږ لپاره تایید کوي ثم محلها الى البيت العتيق زید ذبح الحيوانات کوم دې بیت عتیق ته دی نو په دې له سره دا یو بل مسله ابن کثیر په دې وخت کې وایي دا عتق دې پچا باندې واتم الحج باندې دا په ان حسرتم نه چې سره غیر شو
تام کې حج عمره او که باندې شوي نو پس ته باندې نو ولا تحلیق بدی عطف نه دی دا په ماقابل عطف دی ځان محل او عام خبره نو دا پکې بل اختلاف شو فمن كان منكم مريضا څوک چې پرځ کې بیمار وي او داسې بیمار وي چې سر خړل ته محتاج وي لکه قابل الوجره یا په ضروري تر په سرنا زخمونه دي سپګي دي بل سري فقيدة په فجره من صيام روزه او صدقتين یا خیرات او رزق یا الله الله دا وضاحت ونشي روزه سونه حدیث کې وضاحت درې صدقه درې وګیا رزق ساروی الله دا حدیث د بخاری مسلم په مختلفو روایتو باندې په روایت البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مسلم قال له ما كنت ولا تقريبا تورسيږي صم 3 ايام او تم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعه من طعام واحد قاسك الدار واتشو زهد او دې سوي په مسلمات ورسو په هغه کې د مکه د نشین دی د محرمه وړي بلاو د کټوي را دي سپګي په مخ په دې نقصان تر رسوي او نصر دی اخره ادا پکې فاذا امنتم کله چې به خطرې شوي ير الله شانزول پدې کې دالي او موږ پکې وایو اغم پکې دنکا او کو به خطرې نه دا پکې لفظن شو او دا بل په طریقې دلالت النص باندې چې هر کله څه خطر نوي او ير نوي دا غره پرم چې هر کله خطرې ولا پر د حکم دا بل د پر خود دي خلاص فمن تمتع بالعمره اوس بیا تمتع په عربی کې پیدا غستو ته وي پیدا غست او په اصطلاح کې تمتع څه ته وي لاول نیت د عمره وکا عمره خلاص کا حج وکا د څه ویل شي دې تم تمتع ویل شي لاول نیت حج څه بیا پس کا عبد الحلیم امام احمد بن حنبل او دا پس بیا عمره وکا لکه تاسو تمتع اصطلاحي اخلي څوک چې تمتع عمره وکړي او دا بعد سبیت کا څوک چې پیدا واخلي په ممنوعات د احرام باندې په وجه د عمره دا ول عمره کی دا نه په ځان حلال کی کوم شي چې احرام باندې کړو اغازات شي په دې واسطه په ممنوعات باندې او بعد سبب شو او الى الحج تر احرام د حج پوریا کو خارج د حج نه په عليه مستسر اكو بیا لغوی معنا نه لري ځان دې کې پیدا والی په محظورات نو او دا بعد سببیت نه دا بعد سیلی شو سوچ پیدا والی په عمره وکړي الله ته ځان ذکر په عمره وکړي او الى الحج تر افعال الحج پورې لاول په عمره په مستسر په د ماضي لازم دی هغه د حاصل وي د هدايا دوار ترجمه کې لشي تمتع په لغت کې پیدا ته وي په اصطلاح کې عمره وکړه ورسره حج کوه دوار پکې شي د څوک چې پیدا والی په محظورات احرام بعد ثابت شو او الى الحج تر حج پورې لاول عمره وکړي ورسره حج وکړي پیدا یې په دې واسطه یا محظورات احرام باب د ثابت شي په وجه عمره باندې عمره وکړه محظورات احرام تعالی شو البته زمون په نسبت باندې یو ته حج افراد وي یو ته تمتع وي یو ته قران یا ټول موږ وایو شو په مالک ټول نو پدې کې زمون په باندې باول څه کې دي شي افعال د حج ځان لري او افعال د عمره ځان لري لاول عمره کې اگر چې دوړي او سبحان افعال د حج او شوافی په باندې مالکیان په باندې افعال د حج افعال د عمره په حج کې دن لري دخلت العمره في الحج بیا پکې اعلان تر حج پورې اله په مانځ شي د الله مع الحج څوک چې پیدا والی په عمره سره د حج نه په مسته سره لازم دی په د حج د حاصل وی د هدايا ساروي بلالي شوافيون تفوسو که سولي بلالي یو موجود کنه دا چای چې د پلي د زمکه د حرم نه یته ترلې د دغه لپاره عمر حج لپاره د پکار د هغه میقات نه ترلې جوړه میکړې دي دا ساروي بلال کی په خپل بنخري غریبانان به خوري مالداران به خوري احنا په شکرې دم دي دا الله احسان دی چې الله په احسان کو چې په یو سفر دوه کار وکړو دی به تم خوري خلق به تم خوري دا پکې لا بل بحث خو چې خدم دی خبر اختلافات فمن لم يجد چې هدیه نه مونږ پیسې نشته دي هدیه نشته دي پس یا مصلاست ایام په دمه روزي درې ورځې په الحج په حج کې څنګه نیمانه په اوقات د حج کې
احرام د حج او د عمرې په دې منځ کې وي اګه د حج په دوران کې کله احرامونو په دې منځ کې وي کله دوه نوزګارم شي نو نقصان نشته خو چې اختر په دې راغلی او شوافی وی فی الحج افعال د حج کې چې کوم وخت افعال د حج کین په وخت کې دا غین روس پنو غره زم په معنی په وخت د حج کې او د حج د خدي معلوم دي الحج اشهر معلومات دي درې ورځې درې میاشتې دي ادریا دنیا اوس روان دي په دغه او غي په الحج په وخت د ادا د حج کې چې کوم افعال د حج کې په هغه وخت کې وکي چې مشغولي بیا دا نه پس ایام التشریق کې دي شي شوافی او غیره په بعضو کې دي شي موږ یې نشي کېدل ایام التشریق کې نشي کېدل وسبعه غدي اذا رجعتم کله چې کور تراشه یو ترجمه یا کلا چې وزګار شوي نو عام علما خو چې کور ترا ورسېږي نو دال تباو کې او حناف دغم پکې دي خو چې وزګار شوي نو دا گویا کې کل کور ترا غل شوي کله چې وزګار شوي د افعال د حج نه په دې وخت کې هم ترلی شي او شوافی اکثر و چې نه کور تراشي اکه یو سره وزل توسیګم هغه د پاره حکم د اقامت پسند سو لکه ځای کور په عکس ځای کور تلک دا مجموعه درې او عشرة لست دا ویلي دا خو اسی مجدري او ولس نه کله وای عرب په حساب کتاب سم نه کوي هندري وجنه وتوي اکل وای کله و په مان او رضی یا و او یا درې نو دا بدري یا به ویلای لستی لسو لستی یا او د تخیرم کړل راځي تخیر ما دا دیوی سه کوول شي تخیر شو او یا دا چې جمع مکوا دانه دانه نو تلک عشرة او کامله الفردی د هغه هدیه پځې ودرې دی شي ذالک به اختلاف امام ابو حنیفه ذالک هاغه تمتع فمن تمتع بالعمره الحج هاغه لري ذالک لري فرض به هاغه لري تمتع دا بسوقي دا اهل حاضر شوافی ذالک دا ساروی الاول وروجینی ول تمتع دې کوي خو ساروی په نشدانیز دی نو وای ذالک خدای لري پر راځي ته دې نږدې اخلي ذالک هاغه لري تمتع غي ذالک دا ساروی الاول او دا دغه چې کوم دي روجینی ول په تقدیر نشوالي باندې لمن لم يكن هو ذلك التمتع او ذلك الحكم او اختلاف دا دی چې دا په ځوان دي چې کوم سره د میقات نه دن نوي دا په ځوان سو کوم میقات مسافت تقصر وي دو ورځې مزل تقریبا 800 میله بدل فاصله کې نه کنه نو اقصر دي هم کوي همغه نه نشي کولای او کوي دي خو ساروی له بنشتي په جرم نشته دي امغه په جرمانه دې باندې کوي ذالک هغه تمتع بس کوي نو مولانا شرپای په کله نوري مسجد راوستي تصوف چې پیر صاحب سره مریدان ناس دي د لوري ځای سره شي نه ځانې دي مریدان به ته ځای فریدي چې الکه استاد خپل کارو کوي زکه چې بیت الله تاسو راوړي موږ ته پسند شو نه داس مکه به حج بکې او عمره باندې کوي هغه دي شو بیا حاضر بس حرام ستوي امام شافعي چې په مسافت تقصر لري وي نو د غیر حاضر دي او چې د مسافت تقصر نه کم د تسلوق نه بس دي حاضر دي امام ابو حنیفه د میقات نه دن نه دي حاضر دي د میقات نه خو حاضر نه دي او طاووس چې د حرم باشندگان وي حاضر دي چې د حرم باشندگان وي حاضر نه دي مالک چې د مکی باشندگان وي حاضر دي چې د مکی باشندگان وي حاضر نه دي نو په دې کې اختلافات وشي دا مسله تیار ده کنه بادشاہ ویلیو چې خپل زوی په کال کې مولا کو سو به مولا کې اته مینام بور یسړي بچو کتل چې به څه مولا کوم په یو کال کې ورته مسلې زګیز دي خلک په کال کې نشي د ګورنو په وړي لږه لور دې څه کنه او بار تقدیر په کال کې یو مولا سي بو خيار باندې میزان ته وي او یې سي به زوی مولا بس خلاص یې مولا چراغ طالب تیوی چې لکه څه خبره بشارت دی نور خبره پیدا او چې څوک تاسو کې په دې کې اختلاف دی چې څوک تاسو کې په دې کې اختلاف دی بس خبر تاسو بار خبره کې اختلاف دی خو دې خلک کې لږی پښه په یو کار کې دوی حاضر دي چې پاره مسله کوي کوي یو سره په مولا په راپورته شوی دا الله په شتوالي کې د سبحه په دې کې اختلاف دی
بار تقدیر هر مسله کې ګوي کنه فقها او بحث کوي او د مسجد حرام اطلاق په دوه ترجمو کې مسجد حرام جمعات ته هم وي او مسجد حرام حرم ته هم وي دا ځکه وجوهات مختلف کیږي حاضر مسجد حرام په حرم باشنده دی او حاضر نه دی د حرم د مکی باشنده دی د مکی باشنده دی یا د حرم باشنده دی او حرم او مکه کې ګورې ډېر فرقونه دي ها چې کله څه خیر الته معلومات کو دا مکه په بلې طرف شام دی د درې میله فاصله کې ترعیم دی هغه د حرم نه بهر دی ادي خو مزدلفه د شپږ میله فاصله او داسې جیرانه الته 9 میله فاصله داسې یو علاقه ده هغه ته حرم ویل شي او جمعات خو جمعات دی ذالک دا تمتع یا ذالک دا حکم شارع الاول یا روجی لمن د فرض ارشاد شوافی خود سی وی لمن نو دا علامن فکر تاوان لیکن علامن فکر دی دا خو لمن دا پیدا خبر چې الله حي مسیح حرام کړی واتقوا الله ویګه دا الله نه په ټول مسلو کې د حج پاکم وعلم وشي ان الله انه وزن مظهر صح عذاب ورکو الحج اشهر معلومات اوس حج څومره زمانه ده حج میاشت معلوم بیا اعتراض کوا او جواب کوا حج ستوي وقوف بالعرفات توي طواف بالبيت الله توي صفا مروه ټول د حج وي ته حج ورزي حج میاشت جواب دا دی مجاز یا مبالغه افعال د حج زمانه وي او بل استراحه عامه ده یو وقت الحج لکه یخنی دو میاشت دی یخنی غنا دو میاشت دی وقت دی یخنی دو میاشت دی وقت د ګرمۍ دومره دی نو حج میاشت دی یو خبر اشهر د شهر جمع ده بنا په قول د شو مالکانو ما درې میاشت دي ذوالقعد ذوالحج په کوم دلته ذوالقعده او مخکې شوال درې میاشتې شو خلاص شو څه مطلب یعنی په دې اوقاتو کې عمره کول مکروه دي اوقات د حج دي درې میاشتې پر لپسې او بعضی کارونه د حج په دې وخت کې خزه بیمار ده نو طواف دې په دغه لسو ورځو کې کنه خیر طواف دیو کی ساروی علی ارسه کوي شوافی نه دا دو میاشتې پوره دي او 9 ورځې او لس شپې دي 9 ورځې او لس شپې د عرفه شپه پکې ده ځکه چې نیت په دې وخت کې کېږي چې په دغه شپه سره کول شي اوقات د نیت حج او اوقات د نیت حج احناف وی افعال اوقات د معظم افعال د حج غټ غټ کارون د حج کېږي ناصري نو لس ورځې په حساب د اختر ورځ په کې موږ حساب وایي د اختر ورځ کټ کوي اړې په د اختر شپه دن نکړه وې دن نکړه موږ په ورځ دن نکړه شپه دن نکړه موږ په اوقات معظم افعال د حج غټ غټ کارون کېږي د حج او مالک وی درې میاشتې په دې اوقاتو کې عمره کول مکروه دي دا پکې لا بل شو یو خبر شو فمن فرض به الحج سوق چې لازم کی په دې میاشتو کې بدن حج لازمون ستوي شوابون تاسو کوي نیت وته نیت می دا کنه په خپل معنی په خلیه کې نیت په حج کې نشي دلته نشي په مانځ کې نشي نیت وته او احنا پوښی نه بل سبو سره یا بو سره قوم یا بو سره پیل یا بو لبیک اللهم لبیک تلبیه بو او یا بو سره جامع بدل کی احرام بو تړي او یا بس سوق الهدي غوامي خاطر چې له بو سره ابو شړي نو پس باغین مکی او داغي وجوهات دا چې داغي په ایمان دا احرام دا رکن دی او رکن پشي کېدل نه اذن په ایمان احرام څه دی شرط ته او شرط پشي کېدل نه نه شي بهر وی لیکاو دسته کوي او مانځي خدای نه دی دا پکې فلا رفس نشته رفس مراد مجامعات شنه خټه او خبره د مجامعات د بیبي په مخ کې د زنانه په مخ کې دیته هم وي په دې وخت ابن کثیر یا شریف قیاض عبد الله ابن عباس وهن يمشين بنا حميسا اي تصدق الطير من كيلميسا او هان په دمه روان دي کفال میتیکوي د خپل وینځ خاله به هم ورشمه چا ورته یې بولالیا تر پسم کې او حجم کې هغه رفس د خود په مخ کې بار تقدیرو رفس هغه خبري خاص قسم خبري چې د برستنی دلایل لاندې خلبي به سره کوي فمن فرضا سوق چې لازم کی فيهن پدیمه شو الحج فلا رفسا غنده خبري نشته ولا فسوق لا فرماني نشته
فسوق هر وخت باندې او جدال هم ورخل دي رفض خو آزاد دی سره خدای نور باندې نه بیا په کې ساجد چې په دې وخت نشي مخې شته سره دې مطلب دا دی چې په دې وخت سخت ناروا دي لکه رخم استعمال ولا مستل ناروا دي کنه او په مانځ کې بیا ډیر ناروا هغه جامعه چې هغه منقش وي په تصاویر باندې د مانځ نه مخکې ناروا ده په مانځ کې زیاته ناروا ده دې وجنه پاره پسا ته تاکید ده ولا فسوق انا فرمایشي ولا جدال او جګړه نشته ټول سوي لا نفي الجنس خبر ورته او نعوذ بالله الله د خلق خبر نه کړي دلته خلق به جنگ مو کول پاره کې کړي نو معنا ها مخکې مو خبره کړي زید خبر نه زید انشاء د فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا خدا غیر ما تعبیر کو بس په جملې خبري باندې چې ما درته وي تاسو تعمیل کړو دا غین حکایت کومه اشاره کوي چې دا خبر ډېر اهمي دي وما تفعلوا من خير سچ کوي دا یو قانوني خير او بدوي يعلمه الله دي واقف دي بدل بخدر کړی وتزودوا توخيب اخلي فإن خير الصاد التقوى ورته خصه تقوا تقوا ځان د ګناونو بچ کولم ویل شي اګه دي سیاق ته ګوري ما به یتقى علی الصالح هغه چې د سوال نه بچ کېږي شي دلته حدیث په کې بخاری ابو داود نسائی ابن منذر ابن حبان بيقي ابن عباس یمن ولا بر حج لا توخي بينوي ان متوکلون فلا اعتماد دي بیا بلاغلو فيسالون الناس ټوړې راکا جامع راکا پلان کې راکا التوي راکا کو نو تزود توخي والي سنت او ښه خوشي بعض خلک دلته حج لزي تاسو به خبر یم پیسې راکا حج لزي پیسې راکا حج مزه حج ته چوي حج مګه وکړه تا چوي مال د سراوي خو حج وکړه کله نو سره زی حج وکړه هغه ته ځخکار کو نه روجي نشه کنه مونږ کوا کنه نو اته نشي کوله کوا کنه قران ولا درود ولا دلته کې سو دغه یې سنت پس مکه وها ډیر خلک یو زه حج لازم مال به سره کې خوانه تر شي حج ته مکه چې الله یې مال لازم کو الګ مال به سره کې زکات بزور کو مال به سره کې زکات جمع مې سره دروي زکات به ورکو دا خبره پوښوي کنه اخوانور نشم ویلې پاري مسوري بعض کسان وې دا زوی د حج لپاره پیسې هم نه لري خبره پوښوي وإلا الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سنجا أجب رواني واتقوني ويرجع إيمان يا أولي الباب إيه خاوندان دعاك ليس عليكم جناح نشي فتاسو گناح أن تبتغوا فضلا من ربكم شي طلب کوي تاسو برزق طلب اوس بل مسله سره حج لذي او حج لاشي انت برستن اخلي تلاي اخلي کاری اخلي غړې اخلي دا بس ان شاء الله وای نشي او بیا خاص کر عربستان کې دایي اکثر میرین په یو ورځ کې خرڅول غوښتل نغې د بار بسنګ وی ګنا نشته دي البته دو خبرې دا ابو مسلم اسباني راي دا چې حج خلاص شي ليس عليكم جناح دا حج نفس چې رواني حج خلاص دا حج په دوران کې نه ګول دي حرام په دوران کې نه او لکه څنګه فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله بیا په کې دا وکړه بل ځکه مسلم دا وی چې سره مان الله شي کنه پیدا کو سره پنځه شنو په مسلستو هغه د شوی نو دې اعتراض کې چې هغه کې خړو بحث نشته دي هغه نه په ځای نو دلته حدیث پیش کړي ابن عباس بخاری وغيرها عکاظ مجناز المجاز سواق بجل کې دې به ګناه غاړه چې په دې وخت کې کو تاسو کوم جواب راغی دای پیش تجارت روا دي اجاري روا دي اقسام د مکاسب په حج کې روا دي ثواب نه ختمي او وجه ارتباط دا و د ما قبل سره چې حج کې وجګړې نه کې اکثر چې معاملات سره کې وجګړې راځي نه لکه معاملې خو کوا جګړې باندې کې خو تجارت کولای شي لیکن بیا هم دی کی چې دا خبره بټول الذي چې دای د خروج ګره حج ولې رواني حج لازم ولې رواني حج لازم نکدا تل د تجارت پکې علتو باعثو یا جز د علتو نو بیا ګره ثواب نشته دي ولله الناس حج البيت ولله خالص الله لپاره واتم الحج ورمته لله نو بلې کې بلوغیتون نکای انما الاعمال بالنیات من مولا علی قاری د درې علماء قلنا فشکری په مرقات کې
یو قول دی د چا عز الدین السلام کو بلنیتی اکرو هر خراب شو امام غزالی و راجح له اعتبار دی کم شی راجح پچا پاک باعث سو نو علت به هم نوی جز د علت به هم نوی الا بثواب دی شي اکه لاس طبعا پکې کوي نو کوي اسه پیار کوي کم څه نه کړي خوشبو راوړم ټوپۍ راوړم تسبیح راوړم جامع معزوم راوړم واسکت اخلم کوټ اخلي کنه اخلي او باعث ګره تلو سوکو حج فاذا افستم من عرفات کله چې تاسو را کوش شوي د عرفات نه افاده اصل کې بیول ته وي وای بیوي دومره ګان رواشي سیلاب دی د عرفات نه کوش شوي فذكر الله عند المشعر الحرام یاد کې الله پر د مشعر الحرام چې مزدلفه ده لاول سره عرفات تزي دا ونی عرفات توخته په دې منځ کې چې عرفات ته کوزي هم کې به خطر وي کنه چې کله کوشش عرفات نه فذكر الله بیا مزدلفه ته راځي او مشعر حرام غره په مزدلفه کې یو ځای دی ټول نه حالت چې امام کوم ځای ګودري غته مشعر حرام نو په عرفات ورې فرض دي او په مزدلفه باندې ودل واجب دي وشو عرفات نه نفذ کول الله د مشعر حرام یاد کې الله لرا په وخت مسجد حرام باندې واذكروا یاد کې الله کما هداكم لکه څنګه الله تاسو ته طریقه خود لیدا هغه طریقه به نه بدلوي ځان نه خبرې نه جوړوي عقبک خستقون دی هدایت وان کنتم خامخاوي تاسو من قبله مخکې د هدایت الله نه لمن الظالمین د خطا کارو خلاص دا الله هدایت خدا سينو مخکې خدا حد سينو او دا الله یادول دا سينو انت بخلق خپل د پلان نکو مناقب بیان او مفاخر بیان او او بیا بس بل مسله کو چې کله احادیث مطالعه کې نو غدا دي دا مکه معظمات د حرم وي مزدلفه حرم شپږ میراث حرم عرفات د حرم نه بهر د درې میلاف عرفات نه میلاف نو د دې دنیا خلک به عرفات تبتلو او د مکه باشندگان په عرفات تنتلو منګه احمسان یو حمص یو کلک یو په خپل دین کې نو د مکه الحرم او د نور پر خدا ولو تو سکه چې بهر توزي خلک به بهر توزي خو ته باندې وځي او داسې ملستلی په تاریخ کې اذا اصل کې کوم وخت کې اصحاب الفيل راغلي نو الله باغي عذاب راوستم د حرم قدر خارج خلقته نو دی به د حرم نه بات کړي چې الکه زبیا بهر توزي خو بیا وي حرم او غیر حرم برابر دي نو دی ډېرې مسلې د خپل طرف نه کولې ځان نه مسلې به یو مسله پکې راغی دا نو الله حق خلق مخاطب کې ثم افیز بیا کچھ شی من حیث افاظ الناس دا کم نه شي دا به مخاطب سوشي خاص قسم قریشان اے قریشانو تاسو کچھ شی کلم تخزین خلق وزیږي خلق عرفات تاسو ولنسي او احادیث کې شته راسي هم جبیر ابن مطعم وای زما مطعم وای زما خروق او خلق شو زه پسې درېدم چې مکتل نبی کریم دا اسلام نه قبل هم په حرم کې لکه ولا عرفات ولا ما شرکه عجیب چل دی خو زموږ د خاندان سره قریشي دی ولا وته دی نو د په مسلمان په الله په سینه کې دا چې ولوا چې طریقه دغه ده چې عرفات ته بزوي او ثم لا يفرض مستوالي لاول په عرفاتونه پس تاغینه به کوزي کوي د چانا من حيث افاض الناس د کم دل به کوزي کوي د عرفات نه به کوزي عرفات خو سره بیا به څنګه کوزي نو جوړيږي نو جوبای راغی ثم پیل دوسی مزدفی والا ته کوم شی د کوم نه خلک وځي میلاته کوم شی پکې لا داسي عام خلک خو سينو یو پلیک نه پکې داسي او چې عام خلک وایي دا ثم د پاره سره د تفاوت دی پر رتبه مخکې به تاسو کو زید عرفات نه بلکې د مزدفینا نو کوم شی د عرفات نه او کو زید د مزدفینا غلط دي او کو زید د عرفات نه حق دي د دوه منځ کې فرق دی تفاوت پر رتبه دی کچھ شئی اے دا حرم باشندگانو دا عرفات نا کچھ شئی تاسو کم دینے کزے گی سم مافید ناسم دا عرفات ناس خلق کم دی دلتا جبائی سم مافید کچھ شئی دا مزلفین مینات الار شئی اگوئینا سم کچھ مخدش وایو اکاتے دا حرس نمائی دا حرس نلے دا تراخی پی رتبہ دے کزدل دا عرفات نا حق دی او کزدل دا مزلفین غلط دی لاسا شوا
واستغفر الله دا الله نه بخشش غواړي په خام څه غلطي کړې دي ان الله غفور رحیم الله بهول کې مهربان دی فاذا قضيتم مناسككم کله چې پوره کړی افعال د حج خپل مناسک نصب فاذكروا الله لا يذل الله بيعي كذكركم اباكم لکه فلرو چې یادول کله چې به حج خلاص شو مزدلفه ته بلال مزدلفه نه بلال یا مؤمنات مسلمانات به اشعار تفیب او اشعار بو زما پلان کې او زما پلان کې او هغه بل شي ډوړې ورکول شي چې به کول پلان کې کار به کول پلان کې به کول زماني کدا سو الله وته الله یادوي الله اولئک ابای وجئنا بمثلهم اذا جمعتنا يا جل المجامع دغه زمون کړو ته یاد دي کنه دا قسم دا باندې کوي یاد کې الله لکه څنګه چې الله پاک لکه څنګه چې تاسو شرع یادول او اشد ذکرا یا دین سخت په یادول کې دین خو یادول فمن الناس دا اوس په تفصیل سو کوئی حجان بیانو اسو کوئی مطلق خلق بیانو حجان او غیر حجان ټولو زحاجان غیر حجان ټول من یقول وای ربنا آتنا فی الدنيا اذن رب راکم در په دنیا کې الله سره خطاب ومن الناس غائب شو وما له غائب شو وماله بالاخره من خلاق اخرت کې دا رب راخدشتي فلا من تلای ټول دنیا لپاره حج کوي دنیا لپاره حج لكم چې مالدار